بسم الله الرحمن الرحيم. أما الجمع فشرط أن يكون على صيغته منتهى الجموع، وهو أن يكون بعد ألف الجمع حرفان كمساجد، أو حرف مشدد مثل دواب، وثلاثة أحرف أوسطها ساكن وغير قابل للإلحاق كمصابيح فسياقلة، وفرازية منصرف لقبول هماء الهاء، وأيضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها. په دې عبارت کې مصنف د اسباب مناصر په شپږم قسم بیانوي چې هغه جمع ده. څوم قسم بیانوي؟ شپږم قسم بیانوي، او شپږم قسم څه شی ده؟ جمع ده. جمع لغوي معنا ده اکٹھا کرنا. څه معنی ده لغوي؟ اکٹھا کرنا. جمع لغوی معنی ہے اکٹھا کرنا، و اصطلاحی معنی ہے کسی اسم کا بہت سے افراد پر دلالت کرنے والا ہونا، اس کے مفرد میں تبدیلی کرنے کی وجہ سے. یہ اسم پر ډیرو افرادو باندې دلالت کوونکی شوی، دې په مفرد کې لغوندې کې تبدیلی دی وجنه. ٹھیک ده کنه؟ لکه رجل ده کنه، دې مفرد کې ملګه تبدیلی وکړو رجال ته جوړ شي. څه ته جوړ شي؟ نو رجال چې مفرد کې مو تبدیلی وکړله، نو په ډېرو افرادو یې څه وکړله؟ دلالت یې وکړله. پوه نه شوې؟ ټیک ده که نه؟ او ښه. بل جمع منتهى الجموع څه ته ویلی شي؟ جمع منتهى الجموع. منتهى الجموع لغوی معنا ده جمع کا آخری جمع، د جمع آخری جمع. ځکه چې د منتهى معنا ده انتها، او جموع د جمع جمع ده. جموع د جمع جمع ده. او نحاتو په اصطلاح کې جمع منتهى الجموع آغا جمع ده چې هغې نه بعد بله جمع تکثیر نه روسي، هغې بله جمع تکثیر نه جوړېږي. جمع منتهى الجموع آغا جمع ده چې هغې نه بعد بله جمع تکثیر نه روسي. گویا کې دا د جمع اخیری جمع ده، د جمع اخیری جمع ده، دینه بعد بله جمع تکثیر دسی. البته جمع سالم ارتلای شي، جمع سالم ارتلای شي. لکه صواحب جمع تکثیر ده کنه، وای دی جمع سالم صواحبات ارسی. سرسی صواحبات. پوه شو کنه؟ جمع منتهى الجموع اوزان کوم دي؟ یا د جمع منتهى الجموع صيغه به جوړیږي څرنګه؟ جمع منتهى الجموع اوزان کوم دي؟ یا د جمع منتهى الجموع صيغه به جوړیږي څرنګه؟ ٹھیک ده کنه؟ نو جمع منتهى الجموع پہلے دو حروف اگے بنے فتحہ وی، حرف اول و حرف ثانی بنے بسوی فتحہ بوی. پدریم سے کی الف جمع، پدریم سے کی بسوی الف یا علامت دی جمع اقصا. ٹھیک شو کنا؟ الف علامت دی جمع اقصا ولګو. بید الف نه بعد وکتلی شي چې یو حرف ده که دوه حروف دي او که درې حروف دي. که چېرې یو حرف وي نو مشدد وي، ښه، لکه دواب. که یو حرف څه وي؟ او مشدد وي. که دوه حروف وي، که چېرې دوه حروف وي نو اول به مکسور وي. الف نه بعد که چېرې دوه حروف وي نو الف پسې کوم حرف چې دا به څه وي؟ لکه مساجد. لکه څه؟ مساجد.
پوه شوې خو که چېرې درې حروف دي د دې نه بعد الف علامت د جمع اقصا یا الف مفاعل نه بعد درې حروف وي ټیک ده که نه نو په دې ځای کې به بیا اول حرف مکسور وي دویم به یا وي دویم به څه وي یا به وي و آخري حرف باندې به اعراب د عامل مطابق کرسي آخري حرف باندې به اعراب عامل مطابق کرسي پوه شوې ما په دې خبرې باندې په طریقې باندې پوه شوې دې مثال به مصابیح شي څه به شي مثال مصابیح ټیک شوه که نه اوس مصنف ته چې اما الجمع فشرطه ان يكون على سعة منتهى الجموع جمع مو وپېژنده منتهى الجموع مو وپېژندله ټیک ده که نه بیا منتهى الجموع جوړولو طریقه مو وپېژندله ټیک ده که نه اوس به روش سبق ته عبارت ته چې جمع څه ته ویلی شي یا جمع د پره شرط څه ده جمع د پره شرط څه ده نو مصنف په دې عبارت کې د جمع د پره دوه شرطونه ذکر کړي دي څو شرطونه دوه شرطونه ښه پوهېږئ جمع چونکې کمزوری سبب نو مصنف ته څو شرطونه ذکر کړو دوه شرطونه یې ته ذکر کړو چې دا مضبوط شي یو څه چې دا به صيغه د منتهى الجموع وي څه شی صيغه د منتهى الجموع مطلب څه چې یا خو به د مساجد په وزن وي ټیک ده که نه یا به دواب په وزن وي او یا به مصابیح په وزن باندې وي ټیک ده طریقه ته مو وښله دی جمع منتهى الجموع جوړولو پوهېږئ په خبره باندې یو شرط دا ده بل شرط څه ده چې دا به ها نه قبلوي څه به نه قبلوي ها به نه قبلوي پوه شئ داسې جمع چې هغې په اخر کې به داسې تا نه وي ها قبلولو مطلب څه چې هغې په اخر کې به داسې تا نه وي چې حالت وقف کې په ها باندې بدلېږي ها نه قبلولو مطلب باندې پوه شوې د عبارت کې دي چې دا به غیر قابل للها چې ها به نه قبلوي څه مطلب دا ده چې دې په اخر کې به داسې تا نه وي چې حالت وقف کې په څه بدلی شي په ها باندې بدلی شي پوه شویه وګورئ لږ د عبارت ته وګورئ بیا مخکې ځو اما الجمع هر چې جمع ده فشرطه ان یکون نو شرط دا چې وي به دا علی صیغة منتهى الجموع په صیغه د منتهى الجموع وهو ان یکون و دا څه ته ویلی شي بعد الف الجمع چې بعد د الف جمع نه بعد حرفان دوه حروف وي لکه مساجد او حرف مشدد یا یو حرف مشدد وي مثل دواب او ثلاثه احرف یا درې حروف وي اوسطها ساکن چې منځنی حرف به څه وي ساکن به وي غیر قابل للها او دا به نه قبلوي ها دا دویم شرط ده ټیک ده که نه نه به وي قبلونکی د څه شي ها ټیک ده که نه پوه شویه لکه اول مصابیح مثال لري څه شی یا مساجد یا دواب دې درېواړو کې دواړه شرط موجود دي ټیک ده که نه جمع منتهى الجموع په وزن باندې هم ده چې کوم وزن ته مو ذکر کړلو درې ټیک ده که نه په هغه وزن باندې هم ده او آخر کې داسې تا نشته چې ها قبوله کي ټیک ده که نه آخر کې داسې تام نشته چې ها قبوله کي نو دا درېواړه به څه وي غیر منصرف به وي مصرف ته شرط ولګوه چې دا به غیر قابل للها وي مطلب چې حالت وقف کې به دې په آخر کې به داسې تا نه وي چې په حالت وقف کې په ها باندې بدلی شي دا شرط ویلې ولګوله ځکه چې دې به بعضې مفرداتو سره التباس وشي هغه مفرداتو سره چې کومو مفرداتو په آخر کې ها وي یا داسې تا چې حالت وقف کې په ها باندې بدلیږي ټیک شوه که نه نو التباس دی وجې نه به دې جمع کې څه روشي نقص به روشي نقصان به روشي مطلب التباس به روشي مفرد څه پته بدلېږي چې دا که دا مفرد ده او که دا جمع ده
پوه شو په خبرې باندې که پوه نه شوې په دواړو باندې پوه شوې اوس مصنف مثلونه هم ودرې کړو که نه دواړو شرطونو والا کوم کومه مصابیح مساجد دواب دا درې وړه مثلونه دي او په دې کې د دواړو شرطونه څه دي موجود دي ټیک ده که نه پوه شوې اوس مصنف فسیاقلة وفرازنة منصرف لقبولها لها دا ته بیانوي دې ځای کې چې سیاقلة او فرازنة دا منصرف دي ویلي ځکه چې د سیاقلتون په آخر کې هم داسې تا ده چې حالت وقف کې په ها باندې بدلېږي پوه وایه او د فرازنتون په آخر کې هم داسې تا ده چې حالت وقف کې په څه باندې بدلېږي په ها باندې بدلېږي ټیک شوله که نه او د دې مشابهت ده د تواعیتون و کراهیتون سره چې سره تواعیتون و کراهیتون سره و تواعیتون و کراهیتون چی شي دي مفردات دي پوه شوې فرازنا و تواعیه وزن یو ده که نه پوهېږئ یا فرازنا دا هم د تواعیه و کراهیتون په شان ده ټیک شوله که نه نو دې وجې نه دې التباس څه سکروله مفرد سکروله تواعیتون و کراهیتون سره مشابهت راغله پوه شوې څه سره مشابهت راغله تواعیتون و کراهیتون سره مشابهت راغله نو دغه مشابهت د وجې نه دا جمع منتهل دا د غیر منصرف د پر سبب نشي ګرځېدلی نو منصرف چې دا مصنف یې چې دا منصرف دي مصنف څه دا منصرف دي ویلي ځکه چې دا ها قبلوي څه قبلوي او ها قبلوي ټیک شوه که نه چې فسیاقلة و فرازنة منصرف لقبولهما الها چې دا دواړه قبلوي ها وهو ايضا قائم مقام السببين او دام قائم مقام د دوه سببونو ده څو سببونو ده یو د جمعیت ده بل د لزوم جمعیت ده څو سببونو قائم مقام ده دوه قائم مقام ده خایو بل خبر دلته کې زده کوي تاسو مصنف یو مثال درکړ دوه مثال در نه کړ ادمي شرط ولا څه شو ولا چې کوم ځای کې شرط موجود و ا مثلونه خو مله وشو کنه درې مثلونه مو در کړو ټیک ده کنه چې کوم ځای کې یو شرط نشته دوام شرط ا مثالیم در کړ ا مثالیم در کړ ټیک ده کنه خو چې کوم ځای کې پهله شرط نشته مثال در نه کړ پوه نه شوې چې شرطونه موجود وي هغې مثلونه څه شو موجود دي ډېر مو کړو مثلونه چې که چېرې دویم شرط پکې نه وي نو دا کلمه به منصرف بیا مثال هم ته بیان کړم او فرازنا او سیاقله منصرف بیان کړي دي خو که چېرې اول شرط پکې نه وي مطلب چې د جمع منتهى الجموع وزن نه وي دا مثال مصنف بیان نه کړلی ځکه چې دا مشهور و څه مشهور و رجال جمع خدا کنه خو منتهى الجموع ده نه نو دا منصرف دی پر غیر منصرف دی پر سبب نه ګرځي پوهېږئ ما تاسو ته وایي چې مصنف د اول شرط وجودي مثال هم درکړه چې شرطونه پکې موجود وي ټیک ده که نه درې مثالونه بیان کړو ته مصنف هغه مثال هم درکړه چې هغې کې یو شرط شته او بل نشته خو پهله شرط پکې شته او دوام پکې نشته ټیک ده که نه دویم شرط مثال خو درکړه چې پکې نه وي نو کلمه منصرف وي پهله شرط مثال یې ډېره نه کړه
ویلې ځکه چې هغه مشهور و اسو مشهور و نو دی وجه نه مصنف یې ولا شرط بیان نه کړه تا ٹھیک ہے کنه رجال جمع دی رجل ده کنه خو منتهى الجموع په وزن باندې ده په دروز نو چې کوم ته مو وخلو په وزن باندې نه ده کنه نو مصدر غیر منصرف د سبب نشي ګرځولای دا منصرف وي دا بسوي منصرف وي وسين وهو ايضا قائم مقام السببين چې دا قائم مقام د دوه سببونو ده څه سببونو یو جمعیت ده او بل لزومها لزوم د جمع مؤنث کې مسوي له جمع اقصا کې د الف مقصوره الف ممدوده کې ایک مداویری چې دی دو سبونو قائم مقام دی تانیث بل لزوم تانیث دا رنګ دي ځکه ته چې لکه د جمعیت قائم مقام ده او د لزوم جمعیت جی اوسې چې لزوم جمعیت څه ته ویل شي لزوم جمعیت دادا او امتناع ان يجمع مرة اخرى جمع تکثیر چې د دې دوباره جمع تکثیر نرسی څنګه نرسی دوباره جمع تکثیر نرسی مطلب څه چې دا د جمع اخیری جمع ده دا د جمع اخیری جمع ده اگر چې جمع سالم ارتلای شي اگر جمع سالم ارتلای شي لکه صواحب جمع صواحبات ارتلای شي جمع سالم خو جمع تکثیر نشي ارتلای پوه شو کنه لزوم جمعیت باندې پوه شو څه مطلب چې دا د جمع اخیری جمع مطلب چې دینه بعد بل جمع تکثیر نشي ارتلای ٹھیک ده کنه اگر چې جمع سالم ارتلای شي خو جمع تکثیر بیا نشي ارتلای او گویا کې دا دو ځله جمع شوی وي گویا کې دا دو ځله جمع شوی وي خو دا دو ځله جمع کېدل دا بیا حقیقتا وي او یا به حکما وي پوه نه شوئ څه ووي فکأنه جمع مرتين گویا کې دا څه دوی پیرې جمع شوی ده ښه څو پیرې دوی پیرې دا دوی پیرې جمع کېدل دا به یا حقیقتا وي او یا بس وي حکمن به وي ټیک ده که نه یا به حقیقتا وي یا به حکمن به وي پوه شوې حقیقتا څه مطلب حقیقتا مطلب دا ده چې په حقیقت کې به دا دوه ځله جمع شوی وي ټیک ده لکه اکالب جمع دی اکلوب ده و اکلوبون جمع دی کلب ده نه پوهېږئ که څنګه یا خو به حقیقتا دوه ځله جمع شوي وي یا حکمن حقیقتا لکه اکالب جمع دی اکلوبون ده و اکلوبون جمع دی کلبون ده ٹھیک ده که نه یا اساور اکالب جمع دی اکلوب و اکلوب جمع دی کلبون یا اساور جمع دی اسورتون دا و اسورتون جمع دی سوارون دا اسورتون جمع دی سوارون دا کلب منادر سی کنه څه دی کتا اساور جمع دی اسورتون دا و اسورتون جمع دی سوارون دا امنه کنگن پوښ دا حقیقتا دا او حکمن څه مطلب حکمن مطلب دا ده چې په دې کې په خپل خو تکرار د جمع نه ویرغلای په دې کې په خپل خو تکرار د جمع نه ویرغلای په دې کې په خپل خو تکرار د جمع نه ویرغلای خو د هغې کلمې په وزن باندې وي چې په کومې کې تکرار راغلی وي لکه مساجد دا د مسجد جمع ده په دې کې تکرار د جمع نشته خو د کلمې په وزن ده که نه څه شي
اقالب په وزن ده نو دغه د وجې کې حکمن تکرار ده. پوه نه شوې؟ پوه شوې؟ صحیح پې پوه شوې؟ دې که دوره څه نه و خو جمع تعریف مې ته وکړله. ٹھیک ده که نه؟ چې جمع څه ته ویلی شي لغوي معنی څه ده؟ اکٹھا کرنا. اور په اصطلاح کې هغه اسم ده چې بہت سے افراد پر دلالت کرنے والا ہونا. کسی اسم کا بہت سے افراد پر دلالت کرنے والا ہونا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے مفرد میں تبدیلی کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. بیا میں لکا اقالیب. ٹھیک ہے نا؟ دا غاز شوی دا مثال در کرو مساجد مسابیح دواب. ٹھیک شو لگا نا؟ یا مثال کې رجاله مې دی مثال ده اوسه مطلق جمع تعریف مو وکړه کنه مطلق جمع تعریف مو وکړله. بیا جمع منتهى الجموع متصوي شته ویل شي. جمع منتهى الجموع لونه د جمع اخیری جمع جمع اخیری جمع ځکه چې منتها انتها نه ده انتها اخیر ته ویل شي کنه. او جموع دا جمع دی جمع ده جموع جمع دی جمع ده. ٹھیک ده کنه؟ او په اصطلاح کې جمع منتهى الغا جمع ده چې کنه بعد بل جمع تکسیر نشي جوړېدلی. ٹھیک شو کنه؟ گویا کې دا د جمع اخیری جمع ده او دې ته جمع اقسام ملی شي. څه ویلی شي بله نومه؟ جمع اقسام ته اخیستلی شي. بیا وزنونه د جمع اقصا یا جمع منتهى الجموع چې شی دی یا طریقه د جوړولو څه ده نو اول دوه حروف به مفتوح وي په دریم ځای کې به الف علامت د جمع اقصا وي او هغې نه بعد به یا یو حرف یا دوه یا درې که یو حرف وي نو مشدد به وي که دوه وي نو اول مکسور وي او که درې وي نو اول به څه وي مکسور وي خو منځنی حرف به ساکن وي او اکثر به یا وي ده ښه څه به وي یا به وي. پوه شوې پې؟ بیا مې ته چې دې پر دوه شرطونه دي یو دا چې دا منتهى الجموع په وزن باندې وي او بل دا چې په دې په اخر کې به داسې تا نه وي چې په حالت د وقف کې ها قبله وي. نو بیا احترازي مثال مې در کړه چې مطلب چې کله پکې شرطونه موجود نه وي لکه سیاقلتون فرازنتون کې به دا به غیر منصرف نه وي ویلې ځکه چې په دې کې دوام شرط نشته. دې اخر کې داسې تا د چې ها قبله وي او توایتون و کریهتون سړي سره راغله مشابهت راغله. بیا مې ته دا ووایي چې دې ځای کې مصنف یو مثال بیان کړله که چېرې اول شرط نه وي هغې مثال بیان نه کړه ځکه چې هغه مشهور و. څه و؟ مشهور و ځکه چې هره جمع خو منتهى الجموع نه ده که نه چې کومې جمع منتهى الجموع نه دي اټولې دي مثالونه دي اټولې دي چې دي مثالونه دي. بیا مې ته دا وایي چې دا به قایم مقام د دوه سببونه وي یو جمعیت او بل لزومي جمعیت. بیا مې ته چې لزومي جمعیت څه ته ویلی شي چې دوباره د دې جمع مکسر جوړول جایزه نه وي صحیح نه وي اگر چې جمع سالمې دي جوړېدلی شي اگر چې جمع سالمې دي او جمع سالمې جوړېدلی شي لکه صواحب جمع صواحبه ته رتلی شي. او بیا مې ته دا ووایي چې فکنه جمع مرتين گویا کې دا دوه ځله جمع شوي وي نو دا دوه ځله جمع کېدل به یا حقیقتا یا به حکما وي. حقیقتا مثال در کړل لکه اکالب جمع دي اکلب ده او اکلب جمع دي کلبون ده او یا اساویر جمع دي اسورتون ده او سورتون جمع دي سوارون ده او دې حکما جمع مثال در کړل چې دې په جمع کې تکرار حقیقتا خو نه وي حقیقتا به تکرار نه وي خو البته د هغې کلمې په وزن باندې وي چې کومې کلمې کې حقیقتا تکرار شته ده لکه مساجد په وزن دي اکالب ده مساجد په وزن دي اکالب ده بس.